د پی ایس ایل منیجمنٹ د ملتان سلطان لوبډلا ټرمینیټ کا د ملتان سلطان د ټیم مالک چې کوم دی علي ترین داغه د بیانات په وجه باندې د پی ایس ایل چې کوم منیجمنٹ ته هغه ملتان سلطان ټیم ټرمینیټ کو لوبډلې ټرمینیټ کا اوس که شرع د ملتان سلطان د مالک او د پی ایس ایل منیجمنٹ دا خبره حل نشوه نو د ملتان سلطان په ځای بتا سول راتلون کی پی ایس ایل کې یو بل ټیم کتلو ته ملاويږي ملتان سلطان چې کوم مالک ته کې دی شي دا بدل شي نوم ولهم کې دی شي بدل کی ځکه د پی ایس ایل چې کوم منیجمنٹ دی پاغه باندې علي ترین کوم چې د ملتان سلطان مالک ته هغه په ست تنقید کړي وو چې د پی ایس ایل منیجمنٹ ورته وی چې ته اوس مافیو وړو دا کم بیان چې تا ورکړی دی زمون خلاف یا د پی ایس ایل خلاف نو د دې ته مافیو وړه چې داغه جواب ورته علي ترین ډیر خپل ورکړی دی دې ځکه غلطی چې کومه ده هغه د پی ایس ایل منیجمنٹ ته علي ترین وای ما چې کوم خبرې کړي ما کم تنقید کړي مې پدې وجه کړ چې تاسو لګ ډیر چینجز راولي تاسو د ډیفس نه چې کومه طریقې کار باندې پی ایس ایل روان کړي 2015 کې نو 2024-25 کې تاسو په عمره طریقې کار باندې لګیای نه سره دو بدل پکې راولي او د ملتان سلطان د ټیم مالک علي ترین دا هم ویلي دي چې تر اوسه پورې ما په پی ایس ایل کې 9 ارب روپۍ بایللې دي لکه ما پکې ګټه نه ده کړې ځکه چې دای چې کم پلانینګز دي دای چې کم مطلب کم طریقې کار باندې دای پی ایس ایل چلی نو کې د یو ټیم مالک هم ګټه نه ده کړې خو بل طرف ته کراچي کینګ ټیم مالک د په بیان باندې بیا بیان جاری کو سلمان اقبال چې ما هو ګټه کړې ده او تک ګټه نه کړې دستا بخپل غلطي وي دستا د مطلب مستا منیجمنٹ په خرابي علي ترین ته ویلي دي خالي ترین څه بیان جاری کړو علي ترین د پی ایس ایل منیجمنٹ خلاف بیانات جاری کړو چې دای چینجز نه راولي دای د ډرافټینګ کم طریقې کار دی کې چینجز نه راولي یا دای چې کم په طریقې کار باندې روان دي دا زمانه د خو خودی لپاره په کار د چې دی کې اپګریډیشن وکي نه دا طریقې کار بدل کی نوې طریقې کار سره کې لړیان پک کی یا نوې پکې رولز راولي دای او ما غزاړه پزاړه لګیا دي او په پی ایس ایل منیجمنٹ چې کم دی د پی ایس ایل چې کم منیجران دي په غي باندې هم تنقید کړي او ورسره د پاکستان کرکټ بورډ باندې هم تنقید کړي نو علي ترین وایي چې دا کم تنقید ما کړو دا ما رستاسو د دغه لپاره کړي چې تاسو دا میسټیکس وباسي مطلب تاسو چې کمی غلطیاں کوي چې دا رضان نه لري کوي د لپاره ما تنقید کړي ما تنقید برای تنقید نه کړي ما تنقید برای اصلاح کړي دي او تاسو چې مال د معافی خبره کوي یا تاسو وایي چې خپل بیان واپس واخلم نو نه زه معافي غواړم او نه خپل بیان واپس اخلم دا ولته ملتان سلطان علي ترین ویلي د ملتان سلطان د ټیم مالک چې کوم دی علي ترین ورل ویلي دي چې زه معافي نه غواړم او نه خپل بیان واپس اخلم ځکه ما چې کوم بیان جاری کړی دی ما چې کوم خبرې کړې راستاسو خلاف کو چریدم نو ما تنقید برای تنقید نه ما بلکې تنقید برای اصلاح کړی دی اوس تاسو خو سخ وخره چې آیا علي ترین نه لوبډله واغشتل شي خدا ورکنه علي ترین دا معاملې حل کی او خبره په خبرو حل کی او دا ټیم مالک هم دې پاتې شي نو تاسو د دې حواله سره سره ده کشر زو ما نو علي ترین که تاسو ګورئ د پلار یو سیاسي سړی دی جی په پاکستان کې د عمران خان پارټای سره د شوګر میل دی جی د شوګر میل مافیا هم ویل شي او بیا د عمران خان پارټي هم پرې خاده دی پلار او د ځان له دی بل پارټای یو مطلب اعلان کو چې بل پارټي جوړم چې کې ناکام شو نو د سره چې څومره هم پیسې خو سره انتهایی زیاته پیسې راځي یو سړی د پی ایس ایل ټیم مخلي نو دا سم معمولی خبره نه ده پیسې وساشتو دی وای ما هو عرب روپۍ هم بایلې دي ما مختلف کلبونه جوړ کړی دي ما پای کې د ټیلنت هانټ پروګرام چې کوم دی غزه چلو ما کې لړیانو ته تنخواه ورکوم سټاف مې ول ساتلې دي خو چون کې هغه رنګ ریزلټس مالا د پاکستان کرکټ بورډ د طرف یا د پی سی بی د طرف نه ملاويږي نو کچري وای دا حالي ز بخپل ځان وډرا کوم ز بدا ټیم پرې دما دا علي ترین ډیر مخ کې ویلې دي نو اوس پی ایس ایل منیجمنٹ چې کوم دی د ټیم ټرمینیټ کو او د لوي چې ترسو تا معافي نه وي غوستلی ترسو تا خپل بیان واپس نه وي غشتلی نو تا نه موږ د ټرمینیشن نه لري کو خو بل طرف له ولده ویل چې معافي غواړم او خپل بیان واپس اخلم نو تاسو څه خوغه آیا مالک دې پاتې شي کنه دا ټیم بل کس لور کړل شي کمنټ لازمي وکړئ